بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والبدن جعلناها لكم اوخان قرباني جعلناها لكم مونگا گرزولی داتا دپارا من شعائر اللہ دنشانو دا اللہ نا اس دا قرباني پناما چکم زناور غٹا کلشی ما تاستر نا مونگا پخپل وطن کی بیاغیلا دبم نورکو خلق وی لاس پر نشانشی دا احترام دے دا اللہ تعالی دا نشانو چکم شے دا اللہ نشانی وګرځي دا هغه ته بیا احترام وکړي. ولدغه ځمکه وا یی باندې بستی کې شوګان ګرځیدل خونه بګرځیدل سبا ګرځیدل بس په ځمکه وا اما خو چې د کومې روزه نه دا د جمعات په نامه شو اوس دا د خدای نشانی ده. اوس هر مسلمان باندې لازم دی ځمکه له احترام وکړي. ځمکه له بسور کې احترام ورکړي. سیف الله خان انجینیر دی، ډاکټر دی، لوی سره وبا نثار احمد لوی سره و د قندهار نواب دا تاسو نواب پیژنئ کنه خان اوسم نه ها نو د قندهار خان دو نو وبن صحیح شو او چې کله مولا شو اوس د مولایي دا د الله د دین نشانه وګرځیدا نو اوس به ولا ډیو ریسپیکټ ورکړي زبر سره کې احترام. اوس مولا زموږ پلار خو دې راشي نو د نیکه په خلک یې ورته در پاسي ورته کنه ورته پاسي زکات د خدای د دین نشانی ګرځي دا کني ماګه دا وی وراره دی ایون دو چې پلار وکم پاسي څه کوي ورته یعنی پلار چې مولا نه دی هغه وکم پاسي ځکه دا شرعاً یعنی هغه ته احترام نه دی دا علم ته احترام دی. والبدن جعلناها لكم اوخان د قربانای جعلنا لکم مقرقری داتا دپارا من شعائر اللہ گردونی ودتا دپارا من شعائر اللہ دنشانو دین دا اللہ نا لکم فی خیرون دتا سو دپارا دے کے دیر لوی خیر دے. اللہ تعالیٰ فرمائی چه پوشانو کے پحیثیت دا وش خیر دے پا غواگانو کے پحیثیت دا غوا خیر دے خو چه کل دار قربانای پنامو گردی بیا بڑھلو دینی خیر دے دین خیر کرتی. فذکر اسم اللہ یا تینم دا اللہ تعالی لیا دیو خانو بان لے صواف نو صواف دیتو ہی ماتا استویلو چی پا غوا کی پا لیمب کی او پا گوٹ کی پا دے کے ٹوڑو کی منگا ذبح کو سکو ذبح کو پا اوخ کے نہر کی گی اوخ کسی کی گی نہر نو نہر دیو برچی دا نیزا نیزا انگریزی کو تو ڈریگر دی سو ورته ډرایګر هغه دواړه طرفونه تیز وي دس پلن دا بدل خنجر دی بدل دا خنجر نو دا خنجر دا تیری نو دا اخلا دا یو قوت دی صحیح هغه میټوټه د رسای باندې چې دا قوت تیری ته عقال وي سو ورته عقال وی ادا عرب چې دا رومال د پاسه هغه تور غو نشي چې هغه ته عقال وي ځکه چې هغه یو رسایل نه صحیح شو خو د په سب تړلې نو چونکی عقال بنیادی تور هغه چې د اوخ په تړل شي د پدریخ په ولادي نو چې نه حرکې نو بس اصله راشي بسم الله الله اکبر نو په دا ځای کې رسا داسې وي هغه حتی ځای ته نو راوي نو بس اوس چې یو لغه نیول راشي نو اخلاصي هم دغه ځای مجمع العروق دی. مجمع العروق معنا یعنی دا غوټه ده کنه دا غوټه د دې معنا دا ده چې دې ځای سلور رګونه چې بدن نه کم غټ راغلي دا ټول دې ځای یو ځای شي. څو رګونه دي؟ سلور رګونه. یو ته وای حلقوم، بل ته وای مری، او دو ته وای وجان. څه شي؟ وجان. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او سلور واړه ته وای اوداج. صحیح ورته اوداج. نو حضور علیہ السلام چې افرل اوداج بما شئتا دا رګونه سلور واړه دا کټکا په کوم تیر شي چې ستا خو خپل ذبح ویل شي په چاقو باندې په چاړه باندې په نیزه باندې په سپیر باندې په خنجر باندې صحیح که سلور کې درې کټ شو نوم ذبح شوی ده خو که دوه کټ شو یا ذبح ناروا ده. خبره ده انتلاله اوس دغه ذبح دا د دې غوټې نه بره هم کېدی شي دی خو ګوره دا غوټه ده د دې نه بره هم خو مکروه ده. څه شي ده
مکروه ده. سنت دا ده چې دا ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې د څلور واړه رګونه یو ځای کېږي، نو چې څلور واړه دې کټ کړل نو سا ډېره په اسانه دې ځناور نه وځي، تکلیف نشي. او که بره دې کټ کړل نو د باندې 2 غنټې لګي په ساوت باندې. صحیح. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خدای تعالی د پاره جایز کړی دي د غویانو دا غوښه خوراک، د لیمبو د ګوټ دا غوښه خوراک، لہذا زیاتې به ورسره نه کړي، ظلم به ورسره نه کړي. حضور علیہ السلام په لار روانو، یو سړی یو ګوټ په ځمکه اچولو، خپې ور تړلې نو په ځمکه اچولو او بیا لګیاو چاړې تیرول په ګټه باندې، چاقوی تیرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تريد ان تذبح ذبحتين، یعنی چې دوه دلاله وروړي خو د خدای بندا د په ځمکه راغوندول نه وړاندې بل چاړه تیر کړل. اوس دا په ځمکه راغوندول دي دغه یو تکلیف په تیریږي او تلګي او خپل کار کوي. اوس دې نه پته ورګي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خدای په مخلوق باندې څومره رحم لري. نو وی فرمایي چې ذبح کوي نو دې ځای وکړي، کوم ځای وکړي؟ دې غوټې نه لاندې، ځکه د غوټې نه باندې وکړه دې باندې دا زناور تکلیف کیږي. د څلور وړه اهمو په نسبت باندې هغه ذبح مکروه ده. د مکروه معنا دا ده چې صاحب استطاعت نشي کولای، چې چا باندې صدقې کیږي هغه یې تبه ور کوي. نو کبل فرض اجباری ګوټه لار کړی یا لیم د دې غوټې نه برا نثار احمد لار کړی یا لالا لار کړی یا فریجان یا گویا سیف الله خان، صحیح. خو د غوټې نه برا لار کړی دی. موږ ته وایي چې غلطي وشوه، نو موږ وایو نه بس غلطي وشوه، تا لپاره غلطي ده، ته به نه خورې. چې غریبانو ته ورکړه، چاته ورکړه؟ غریبانو ته. دا اصلي کې یو پینلټي دی چې شریعت ورته ورکړی ده. دا دې سړي ته سره یو پینلټي ده چې مړه نو خو ته غوښې چې غوښې نو به خو ځای وکړي یا نه کم ځای ته پاتېږي. صحیح. نه کنه ډېر لاندې به هم نه دی کنه، اته نه چې خېټې ته لاړ شي ځکه چې ذبح ده دا مړی کېږي کنه، خېټه کې نه کېږي. والبدن جعلناها لكم، قربانای والا خان جعلنا لكم منگرزولی داتا دپارا من شعائر اللہ، نشانی دین دا اللہ، لکم فیا خیرون، تا دپارا دے کی خیر دے. فذکر اسم اللہ، یا کئنم دا اللہ تعالی لیا پدے بانے سوا پدے آلت کے چی گوڑا متڑلی او نحر تمودرو لی، چی گوڑا متڑلی او نحر تمودرو لی. فیضا وجبت جنوبوا، چکر را گزار شی اڑخ ددوی، را گزار شی اڑخ ددوی. فیضا وجب یعنی مانا دار چی ساتی ہوئی. فیضا وجبت جنوبوا، چکر را گزار شی پزمکا، نفقلو منا بیا فرید دے دقشنا، وعطرم القانعا، اور کوئی آغا فقیر تا چیغ سوال لکی، والموتر او آغا فقیر تا ہم چی سوال کئی. دو قسم فقیران بھی، جو فقیر داسی بھی وی غریب خود سوالم کئی، خود بل فقیر فقیر وی خوددار بھی، بل فقیر سے بھی فقیر وی خود سے بھی خوددار بھی. علامہ یو ډېر شعر ویلے دي دوی ته لیکلي چې مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر. بیشک مقام کی بیشک په مقام کې خپل مقام پیدا کړ. دوی متریات ارث دا نه غم وہ مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کوئی صبح شام پیدا کر. خود میں شعر دے کہ میرا طریقہ میرے نہیں فقیری ہے، میرا طریقہ میرے نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اوے چې زمان لا امیری نه ده فقیری ده. فقیر خود فقیرای معنا دارا چې خپل خودداری به نه خرڅي، غریب به خوار به هغه کې یو مقام پیدا کړه. په غریبای کې په خوارای کې یو مقام پیدا کړه، خودی نه بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خوراک کوئی دینا، وَأَطْعِمُوا ورکوئی الْقَانِعَ، قناعت کون کی فقیر تھا. قانع مانا
قناعت کون کی فقیر تنو قناعت کون کی آگئی چې د خدای پر رضا باندې راضي سوال نه کوي خدای پر رضا باندې راضي او الله تعالی ته داسې فقیر ډېر وخت دی خوددار فقیر ورته ډېر ادا خودداری او د عزت نفس د خدای نظر کې دومره اهم دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا غریب ته صدقه ورکې نو داسې ورکا چې شیلاس باندې ورکې چې ستاده چپ لاس هغه باندې خبر نشي یعنی معنا دا چې د عزت نفس د چوڑان د ذلیل کوم یعنی غریب دی بس پټ ولا ورکې چې چا ته پتاونه لګي چې دا فلانه سړی د خیراتونو باندې ژوند کوي صحیح څنګه انسان خو ډېر عجیب مخلوق دی انسان فارچا پر مسخري کوي نو د عزت هغه د چا په باندې پدا عمل لگاوه صحیح سوره البقره Just one minute, let me find out in my computer what my computer says. Zamara computer is bada sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. On all demands, on the free. آیت نمبر 200 اور درې اویا 203 اویا وصل وسطه اعلان للفقراء الذين دا صدقات دی فقراء دا پارا اصروا فی سبیل اللہ آغا فقراء چی اغی دا خدای پا لارا کی کنفائنڈ دی دا خدای پا لارا کی کنفائنڈ دی یعنی سمانا چی نور کار نکئی خو یا طالب علم دے دین زدہ کئی یا عالم دے دینی خدمت کئی یا مجاہد دے جہاد تیزان وقف کرے دے نوزدہ خلق آدمونگا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے ویسمونگ لخدای ڈیوٹی تا غلق بولے جا کنیوی مونگا امدہ دے گاربنز و بینس مونگ گمڑی وائی تاس ورد سوائی دا گاربنز و بینس چی کوئی شیخ ابیا پیالا بازار کی خرچائی کنا مونگا تا چولے اب مونگ پر تا نا خود چوئی شیخ اب ابیا بازار کی دا سکول خرچ خلق ناس کی چولے ہوتا چولے نہ خود شور نہ خود ندم شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے بھی اس منگا دی دین بھی بند کری ٹول کالنا کنی ویدا شور نہ خود یا گمرو والا نکان منگم کو صحیح نوزدہ خلق کنفائنڈ بھی دا اللہ تعالی کنفائنڈ بھی چاہم سوال نہ کرے کنفائنڈ تاسو مولا جب سوال نہیں کرتے یا ٹکتا تھا بتایا کہ مدرسے لور کا یا طالبان دی یا سلی یا سلی یا سلی ځان لپاره به سوال نه کوي صحیح اوس دا معنا نه چې د مولا کې ډېر مالدار دی نه هغه د قرآن نیولې نه خپل خودیو په داو نه لګي سبا کې خپل خودیو په داو نه لګي نو بس الله تعالی سے کله ورته واچي چې یو پتون وخت راځي او راځي للفقراء الذين فقراء آل پارا اخسروا في سبيل الله چې غي کنفائنډ یعنی وقف شوی دی پلار دا الله کې لا یستطيعون غي وسن لري وسکن لري چې خپل ذمہ داری شي خو دې غي وسن لري ضربن فی الارض د سفر پزما کې ټریول نشي کوله د بزنس لپاره اوس ته کما ټریولینګ شروع کړه د بزنس لپاره نو تاسو سبق به دی وای د بیا څه کوم سبق وکړو د بیا پیسې ګټم صحیح شو بیا پیسې ګټم ټریپ روان دي کنټینر مې ډک کړل دي
لا یستطیعون ضربا فی الارض چه غی وسن لري ضربا د سفر کولو فی الارض پزمک کی یحسبهم الجاهل خیال کوي دوی باندې بے خبره سوي جاهل په معنا ده څه بے خبره یحسبهم الجاهل خیال کوي دوی باندې بے خبره سره اغنیا آد مالدار بے خبره سره چې دوی د معاشي کیفیت نه دي خبر نه هغه په دوی دا خیال کوي چې مالدار سره دی ځکه وایي چې ګلاس ته وره د $0 په ګلاس نه چوي صحیح نو دا زموږ مجبوري ده ځکه چې دلته ودرېږو صحیح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم پیغمبر اسلام چې رسول دینی ذمہ داري باندې لګور نو ورته انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا لباسکم واصلحوا رحالکم حتى تكونوا شهامة بين الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام ورته ته د خپل مسلمانانو مخې ته راځي څه ته راځي دا وی مخې ته راځي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم ستا جامام صفا وکړه ده ستا جامام صفا وکړه ستا سورلیم صفا وکړه ده صحیح که فرنجان په دغه کې راځي په بي ام ډبلیو کې باید چې امام سے په مرسیډیز کې راشي صحیح شو چې د فرنجان دین کې دار شي مانه موټر ورسره لري کني د انسان کم فرنجان اصل په تور مثال کني د انسان په ځین کې دا سړی څه فارمولا ده فکر ولا کراغل چې موږ وګورو صحیح يرنګ ته وګورې جامو ته وګورې کار ته وګورې موټر دا وتلار کې خرابار وکړل صحیح هغه اوس یو سړی چې د امام مطابق دا فکر وکړي دا د مسخو بیړه کړی صحیح نو دی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم اوس دموږ کو وسویو کني کپڑے په پاسه صحیح شو څه نه کې ځا مشه جوړونو ځا اعلی اټلی والا فریم ګورم صحیح اټلی والا فریم ګورم صحیح او ام ګلاس په کوم هغه واچو چې نورته توريږي او درې دا ټرای فوکس دي بای فوکس دا ټرای فوکس دي دا کی وجه دا چې نسبت بیان کوم انت کله پوینټ کوم ګورم بیا نه دې خلکو دا ګورم بیا لري خلکو دا ګورم نو کدا بای فوکس نه ناغلره چې کمینه ایجابات څنګه خو به پاتې نایس ویژن څنګه یو ور مونږ دلته کې د دې یوت کلاس یو فنکشن وکړو نو ټول له تقریبا لیکلي دا مری هر څل په کړو دا شپږ وو کالو خبره ده دا که کوم شي خدای په یو فنکشن کوم ایسا ډېر خلک راغله نو ټول یوت دای باندې بیانونه کول کوم په یاد کړو نه نو په دینی موضوعات په بیانونه کول نه سمجھ وې ته وګړه نو عبید چې بیان کو نو بیان خو دې کو خو بیا ما ته کوی خانجی ما بلون به درو کنه مې چې پاسه د مدي روډ سپیکر په تر عالم کنه مې تر دې ونه یک پر ټول لا انسانان تاسو مې لطیفه ویلو کنه نه چې یو سړی مولا شه تاسو ګوپی ته سوای سپین ګوپی نو یو سړی مولا شو نو استاد ته وی ځان مې ډیرو کړو مولای مې په خلا بیان ډیر یې کوم د خلکو مخه ته چې راځم په مې خوځي یو ځړ مې ډوبي یې سترګې را باندې توريږي دا به څنګه چي ناغه ورته دا څه کوا چې د ګوپیان یو پټی ته زما دیګر صحیح نو ګوپیان ورته سپین سپین وی دا خیال کوي دا ټول لوړې ونه مادي او پټکی والی صحیح او بیا ورته شروع کېږي او بیان کوا صحیح نو یو ورځ درې مرز څلور مرز او تصور به دا چې ټول علما نه صحیح او لوی علما وړاندې ز بیان کوم سپین پټکی والی نو چې ابتل سره دې ورسره کو نو استاد ته اوس کول شي هغه ته سبب جمعه کې بیان شي نو وی صحیح ده سهار جمعه شروع شو دې ورځ منبر ته نو چې دې منبر ته ورته بان ورته مؤذن وي او دې پس د خطبه ته صحیح نو الحمدلله والحمدلله ترى کتر اپ ته ما ویږي ګوکیان دي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل فاصلحوا لباسکم واصلحوا رحالکم فلزان برابر ساته
حتی تكون شهامة بین الناس چې په خپلو مقتدیانو کې دتا حیثیت لکستر ښکاری. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، ځکه د الله تعالی ګندګي خوښه دي، د خدای ګندګي خوښه نه. خیرن بنده خوښ دي، تاسو خیرن وایي؟ خیرن بنده خدای نه خوښ. نو عام مسلمان دې صفای مولا خو دې یقینا صفای داغي وجه دار چې ورته مولا کپڑے او ډریس دا ګندای. نو عام سره خپل مسکه خدای والے د موږ ورو خلکو دي صحیح. نو کله د موږ مکروه شي ټول مونږ مکروه کړو، کله د موږ فاسد شي د ټول مونږ دې وجه کله کله چې خپلار سم او همیشه د مقتدیانو د امام کو خپل کې اختلاف دي په څه مسلو باندې صحیح. چې کوم امام ورته شکایت وکړي نو ته په صبر کوه، کله پیغمبر مسلدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلق سره په تکلیف وو صحیح. خو چې هغه ډیر ویل راته کې نظام چې اوس بل باندې بیا بیان کې خلق وتاوم باندې امام صاحب د ګور ډیر احترام ورکوي. د امام پیزار ضرور چې ته وایي ورته مخه کې دوا مولوی صاحب سپلای دادي صحیح شو. وایم چې کله کله سګیف ورته عمرانه چې امام خوشاله زورته خدای مو پارک ک امام مخفشه او بیا د سره ته منځونه شروع کړو بیړه مو غرقه نو دې به خوشاله تاسو چې خسته موږ کې درته صحیح ده نه سبلا خان زما لیکو هغه چې کله دان لا جوړا غسن امام له به واسطه ځان له سپلای غسته نه امام له واسطه ځان له اسوا غسته نه امام له به واسطه چې ورته بابا دا سلا وېزوین اسنه چې زماره د ډریس نه د امام ډریس لاندې نو زمانه نظر کې څه راغله تحقیر راشي چې د اساس اجازه نه صحیح. نو د امام متعلق مې دغه تصور وکړو نو زما د موږ بیړه کې خپل منظور کې کول غواړم. للفقراء الذين فقران واغد پارا اخفوا في سبيل الله چې هغه کنفاین شوی په لار د الله کې لا یستطيعون ضربا في الارض غي وسن لري د سفر کولو پزما کې يحسبهم الجاهل خیال کوي دوی باندې بے خبر سره اغنیا مالدارو من التخفف. تخفف معنا د ایوایډ کې سوال کول خپل حالت ته ښکارا کوي. تعفف دې ته وایي چې نه کو چاته ایکسپریس کوي نه داسې پریټند کوي چې ما باندې تکلیف يحسبهم الجاهل او ان ته وایي تعفف. تعفف معنا یعنی ځان له ډېر تکلیف ور کوي خدا ایوایډ کې چې چاته ډسکلوز نشي. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. اوس د دې خدای ځان له یو ګلووي کوم باندې خدای په مخ د عبادت او د خود اوس یو مولا هغه به عبادت ډیر زیات کوي خو خودداري نه هغه سوالونه کوي خلکو نه غواړي دا هغه د مخ نه وتا ته نه فرصت کار کوي چا هغه تهجد کوي او اشراق کوي او ضحا کوي او بنا ډېر عبادتونه کوي خداغه د عبادتونو بیړه غر کشي خودداري په داو باندې کوي. ځکه حدیث کې مرادي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الصائم یوم القیامت خموش کدوخ د سوالګندي سړي د دنیا کې مخ خلا بیل سپېری د قیامت پر سجده قبر نه راپاسي نو دا د مخ اډو کې به تشه پنجره دی باندې بسرمن او وخت نه ځکه د مخ شو کوله دي د څه کړی ها دې ته مخ شو کول وایي ډېر ګران کار صحیح. چاته لاس دیول او وختل ډېر مشکل کار دی. الله مې بچ ساتي بس الله نه همیشه غواړي چې دا دې ته متقبل صحیح. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تب پیجن دوی بسيماهم پنشانو دوی لا يسألون الناس دای غختنه نه کوي د خلقنا الحافا بالکل غختنه نه کوي. وما تنفقوا من خير اوس الله تعالی نور خلق ته وایي چې تاسو د خیر په دی لار کې څه انفاق کوئ فإن الله به علیم. الله تعالی به باندې خبردار دی. نو واپس خپل سبق ته نو دې ته وایي قانع چې وي بسې وی خوبا یعنی وی خوبا غریب محتاج خو سوال نه کوي. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله يقول الدوس المدينة منورينو يقول الدوس د خیبر د علاقه لکه د خیبر د علاقه او جراغه بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وو د نور څخه منو خو بس سبق به چې jihad مقبره jihad او نور وو مسجد
دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زمونږ د مسجد کې کوم تعداد چې د وقف خلکو دا کوم خلکو دا اوسو په سبیل الله چې کنفاین د خدای لاره کې مسجد کې وفاتو هغه وایي د شپږو شلو او د سلورو سونیاس کې زمونږ تعداد کته پورته کېده شپږ شل او سلور سو دې تعداد کې یعنی دغه مدرسه کې دا تعداد داسې شپږ شلو او د سلور سو میس کې کته پورته کېده نو صحابه شاګردان تاسو کوي وستاسو گزارش وکړه وې د پیغمبر صحابه صلی الله علیه وسلم چې خپل بچو له کوم شی پرووایډ کوو موږ کوم پرووایډ کوو صحیح موږ په خپل بچو کې باندې فرق نه کوو چې دا خلک دا زموږ ذمہ داری پوره کوي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې بل کار نشته سوای د دین د کولو نه او د دین د دفاع نه خو یا دین د کوي یا د دین دفاع کوي صحیح نو ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی چې کله کله با غریبی راځه غریبی ورته سالي راځه نو بیا به خوراک ډیر کم شو وکړه به داسې وشو ما به عموما داسې کول چې که صبراته ویلاو شو خپل مرګورو ته به ورکړ ځان به ملوګي ته ونیسه ځان مې څوک لوګي ته ونیسه نو کله به زه پیغمبر اسلام په مانځي کې ولاړم کله به وجه برابر وته دولګي د وجه برابر وته نو خلکو مال څټ نه صحیح نو ورته مرګي وایي سو ورته مرګي سیزر نو موږ وایو چې پیریان دا پیریان نه دي سیزر شي صحیح نه نصیب د پاره ډاکټر سره پته هغه دا رګ ولا مخي یا دا ځای ولا مخي چې بلډ سرکولیشن زیات شي او د دماغ کار شروع کی نو خلکو مالا هغه څټ مخه چې نه د باندې سیزر دی راته په هغه فرمایي ما سیزر نو د به د خپل به خوښ شو دولګي د وجه به په یو وار د دې ورځونه نو د مسجد د بهر راووتم او یقین استم نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی روانو نو اصلي ورته یو آیات وړاندې کړ و مو ته حضرت دې تفسیر پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه کړ او سره روان شو په مقصد مې داو چې د سره بزن د کوته ورسم صحیح نو دې کوئی چې ابو هريره تکینه چې زله خوراک ته راوړل صحیح نو ورسره روانو مغرا ته ټول تفسیر وکړ وې چې کوته ورسېدو صحیح نو ماته چې ابو هريره سلام علیکم صحیح نو یې زه پوښتنه چې ذکروم د سلام څه شي نشته صحیح نو یې زه واپس ران نه د عمر روان نو یې سره پاسه د مما آیات نو وړاندې کړ هغه بیا ته یو بیان شروع او کوړته ورسولم بیا راته السلام علیکم نو بیا رالم ناس صحیح نو دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بهر طرف نه راته مسجد طرف ته صحیح نو چې څنګه ما ته وکړل مې ما ته تعالی ابو هريره راځه نو ورسره روان شو په مسجد کې کېنول دیکھ یو سړی راغی یو بدو صحرایي نو یو لوی جام شو دی پای راوړ صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا هدیه ده دا ګفت دا هدیه ده زه ډېر خوشاله شوم ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو هدیه مې شریک کړي نو زه هغه چې دینو لګ ډایجسټر سیستم دا فعال شي انا ماته ابو هريره تو ورڅ کنه صفي ولا راوغاړه صفه دا یو چته د بابا قسم شته صحیح هغه حضور صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته کنه یو خدای کوم طرف ته سلام دی یاد ده فرقانه تاو مثلا مدو معظم کوي اتاز ولا معظم کوي صحیح شو وزګار دې ان شاء الله نو یو وجه کوم طرف ته سلام کو پیغمبر علیه السلام د دې بالکل په ګټ ځای یعنی د قبر شاته دغه خطه چې د صفه وي صحیح لا نه دیوار کنه ته دې ځای ولاړې دا قبر دا جنگل ختم شي نو دې نشاته کوم او په میدان جمعات مسجد نو دا تصفه وي نو یې زړالم نو ته بوره الله تعالی فرمایي په دغه ورځ باندې مشفق شړې کسانو تقریبا پیغمبر پیغمبر اسلام یې صفه والا ټول راوړل صحیح نو یې زړالم ورته شي یې زه وګورم حالانکه ما کې چرې دا شی نو خو یې چې قدم مې نشه واستې د لوګي د وجه نو ما کاش پیغمبر اسلام دا شو د مال را کړی ما ټول جامس کړل لیک به طبیعت شاخ برشا شو نو راغله مې ته مشکل راشي پیغمبر اسلام غواړي ان وی ټول سره روان شو د ټول حالت په دغه ان وی ټول سره روان شو خوشاله نو چې رااله کیناست ان ما چې څوک ظلم به نو پیغمبر اسلام ماته توس کنه بیا دی لور نه ماته ابو هريره به ما یي به ولا راځم چې خوشاله وی دل تاسو صحیح
नवे शोरों में कल डालता नहीं यो और को मैं ऐसा गोरम बढ़ता हूँ चिल्ला से अकेला सही ना तब हो रहे फरमाई रजी अल्लाह तआला अन्हु چې ما به جام ته قتل جام چې کمیدل نه وکانه فی الاناء تفور هغه داسې کېده ولای باندې کوله لکه چې شي ولای کوله لکه چې نور تعالی رواني ان دې شپږ شلو کسانو اوس کړ صحیح او جام ما شان چې څنګه ډکو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ما ته مسکی کی اسماعیل علیه السلام ورته لکینا دې ما خجی لیکن اصلا وی خپته او کیس شورا دې ما یې خپته او کیته بسم الله یہ بسم اللہ میں کرا ویسے کلو کے والا مسکل صحیح نے پیغمبر اسلام سے گئے ابو ہریرہ اس جو میں خج میں بیا میں مت ابو ہریرہ میں ہاں انسان موڑ میں بیا میں نے بیا رہتا ہے ابو ہریرہ میں جی بستر دیکھ رہا ہوں نور کو سے اس ماں رکھ میں بتایا جس پیغمبر اسلام خدا سے صحیح نو حالانکہ وہ بیچارہ سوال نہ ہو رضوان اللہ علیہ اجمعین همغه زمون کلی کې مسجد دې لاله او زمون کور ته مسجد ته نه غټ کلی کې جوړ مسجد ته مده نه هوتا ځای کې تله او جمعه ته تله نه کلی کې زمون جوړ مسجد کې نه کېږي ما خام نه بعد یو سړی ودرېد وی خدای او بقا زه مسافر نو زمانی کوته کینه بس ډوډۍ سم جمعه ته راځي همیشه راوړي ټول خلک راوړي نو وینا نه ډوډۍ نه ډوډۍ خو خود را کوئی پیسې مال پکا دي مال پیسې راغونډې کوي صحیح نه خدا څوره درګه زمانہ او چا تر پیسې دغانو غریبانو په بچی کې پیسې هم ساتلې صحیح چا ورته چا هغه وخت زونه ځواني ډېر شي صحیح دغه په سلور نه باندې با زما یاد په سلور نه باندې مزمون د کلی نه مونږ لارای کې راځو چې تر جنگري پورې په سلور نه باندې صحیح سلور نه باندې تر جنگري پورې دور اسمیله مزل دا سلور نه باندې نو دې معنا چې ځواني ډېر شي نو ته دیو کتان خدمانی نه ورته خدای ته توقع نو زیاته و صحیح ازمن وطن خلک اوس ختم شو نو له خلکی به چوری دا کوپر له لکه دا جوابونه ني نو دا سی له خلکی څه چوری نه غا دور ورته وي اسم له خلکی چوری یو کله کې روپای راځي نو زمانه کو ورته وي ته خو خدای له پار کا سوال غن نه مې مخاونه سوال غن فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ خُرَيْدِينَا وَرْكَوَيْ آغا فَقِرْتَا چه قناغت کون چه دے والموتر آغا فَقِرْتَا چه حاجت سوال تا محتاج کرے كَذَلِكَ دَارَنْگِ سَخَّرْنَا لَكُمْ منگا داتا بیکڑے تال دپارا سب جکڑے موی تال دپارا لعلکم تشکرون دے دپارے تاسو شکر کئی لن ینال اللہ لحومها اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قربانے کی داوینہ تویول واجب دی قربانے کے پیسے لگول واجب نہیں دی قربانے کی سوچے داوینہ تویول واجب دی ماتا سویلیو چی دغا فلسفہ کی کارگر نہ دا لیکن مرزا غلام احمد پرویز جو گمراہ سڑے ہو اگوی دا دمر ساروی چی پر عیدالضحیٰ کے لالی گی باید دی چی دیبانے مونگے او ٹرسٹ دی پیسو بانے شو یہ ٹرسٹ ہے خدا دے خوار کا دا رسول خبرونه دی چې مقصد هی دا دی چې یو شی ته وایي چې دا وخت خو ضایع کیږي دا سروي ټول ضایع کیږي مسله د ضیاء نه ده مسله د حکم خداوندی ده مسله سره د الله د حکم ځکه ما تاسو ته ویلو چې فرض دی او حرام دی ولې ځکه د خدای حکم دی ځکه چې د خدای دا ولې کوي چې فرض دی او حرام دی ولې ځکه چې د خدای حکم دی یا د خدای پروهیبیشن دی د خدای منع ده دا د حکمتونو د وجه فرض نه دي یا د حکمتونو د وجه حرام نه دي مونږ ولې کوي ځکه خدای وایي اقیم الصلاه د دې وجه نه کوو چې سړی فلسفي شروع کی چې سره بدن صفائی او کپڑے و سلام صفائی او ځان صفائی او خلق یو بل سره میل ملاپ وشي او سوشیالوجي انده د یو امام او د لیډر په اتباع کې خلک منظم او ارګنایز طریقې سره کته پورته کیږي بل دې ته وایي ثانوي فلسفي دې ته وایي ثانوی فلسفے اس کا دا ثانوی فلسفے دا مسلو کرے وہ دا مزد عبارت پہلولا ختم شو مزد بکے دا مزد وجہ مزد بکے دا سر وجہ دا مزد وجہ فلسفو دا وجہ نا فلسفے ثانوی دی فلسفے سے سیکنڈری دی نزدک اللہ وی چھ لینال اللہ لحوموا ہرگز مرسی اللہ تعالیٰ تا
تا غوشه د قربانو او در قربانه غوښه شي دي د موږ په کو هرڅه دی خدای سره کوي باربیکیو کوي الله وی ما ته خو غوښه درکې لن ينال الله لحومها ارجز برسي الله تعالى تا غوښه دي ولا دماء ونوین دے ولكن ينالو تقوى رسي الله تعالى تا تقوى دزړه اخلاص دلته تقوى په معنا د خلوص دل دلته تقوى په معنا د خلوص دل چې دا قرباني مونږ وړي کو ځکه الله تعالی فرمایي فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر مسبکه د پروردگار لپاره قرباني وکړي بس دا خدای حکم دی چې وانحر قرباني وکړي بس مونږ یې قرباني کوو ولكن ينالو تقوى منكم لیکن رسیگی اللہ تعالیٰ تا تقوى خلوص دستاس جانبنا كذلك دارنگ سخرا لكم اللہ تعالیٰ مسخر کرے دا مواشقا دپارا لتکبر اللہ دے دپارا چه تاثروی بیان کی دا اللہ تعالیٰ غلاما داکم پا آغا طریقہ بانے چه اللہ تعالیٰ سگائے دے اندر کرے نوس اللہ تعالیٰ فرمائی چې د قربانای والا اختر دی دې کې به تکبیرونه وایي په هغه طریقه چې څنګه الله گایډ کړی یې نو الله څنګه گایډ کړی پیغمبر را په طریقه ښودلې ده چې د عرفې د ورځې د سحر مانځنه بعد کله د عرفې د ورځې د سحر مانځنه بعد به دا تکبیرونه شروع کې هر فرض مانځه پسې که نارینه وي که زنانه وي خو نارینه به په تیز اواز وایي زنانه به رو رو وایي نارینه به تیز اواز باندې وایي زنانه به رو رو وایي آهسته به وایي د فرض مانځنه بعد که امام سره که ځان له تنهایی که امام نه هیر شو نو باید چې مقتدیان شروع کړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او دا د درویشت منځونو بعد څو منځونو یعنی مسلسل درویشت منځونو پسې دا تکبیرونه ویل شي او هر یو سړی وایي چاہے هغه قربانی کوي او که غریب بنې کوي تکبیرونه هغه باندې واجب دي تکبیر هغه باندې واجب دی لتکبر الله علی ما حل ابو هريره او ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه د دې تکبیرونو په حواله باندې دومره کیوریس دومره چې دا یو واجب عمل دی چې خلکو نه هیر نشي چې دوی به د مانځنه بعد د مدینه منورې بازار ته وتل څه ته وتل د مدینه منورې صحابه دي دواړه د مدینه منورې بازار ته وتل دواړه روانو خلکو ته سلام کو السلام سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو خلکو ته بیات شو چې کله به حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د بازار د غاړه د تکبیر یو جوش راغی د بازار طرف نه یو आवाज ما واورید نه ما به چې ابن عمر د بازار کې ابو هريره دی بازار ته ابن عمر سے راغله دي یا څوک راغله دي ابو هريره سے راغله دي ځکه چې هغه غاړه به یو هنګامه د تکبیر راځي چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله ما ته چې د حج کې مرګري وي نو دوی ته چې یو بل سره ملاويږي ها نو بس وای السلام علیکم الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد صحیح نو خلک باندې ور سره په لار ملاوي یا ټینټونو ته یو بل سره ورځي دا ورځي نو زمون ټینټ ته سوګا شي ملاوي دور پر لکه اجباري نو دې څنګه راځن نشي نو موږ ورته اجباري په خیر علي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا صحیح دا څور ورځي ما وې کنه درويشته منځونه بس دا عام قرباني کې ورته عام سره دا ما دا خوې خبره مې وکړه ما چې ځان له مسکه که جمع کې مسکه سړې که خدای قرباني کې کنه کې ها بیا یو ور بیا متوجه شه ځان له مسکه که جمع کې مسکه سړې که خدای ها نمبر 3 قرباني کوي او کنه کوي دا ځان له تکبیرونو ځان له مستقل واجب هر فرض مانځنه بعد څو منځونو په سما وې درويشته منځونو په دې دا ګوره د عرفې د ورځې سار نه شروع شي 15 منځونه واس 15 د اختر غره شو لسو 15 ور پسې دی ولسمه راځي شو 15 لسو 15 ور پسې د ولسمه راځي شو شل شو او درې ور پسې د 14 سمه راځي شو ما ذکر مانځه پورې ویل شي لن ينال الله لحومها جسم رسي الله تعالى لحومها وخرده ولا دماء
नवीने दे वला की यनालो तकवा मिनकुम, लेकिन रसीगी अल्लाह ताला था अब तकवा दनियत इखलास, दूसरे इखलास मिनकुम दता सुना नोसदा इखलास चदे खुलूस मा तरफ तो हो दा दनियत खुलूस या दूसरे इखलास पर हर फन के दाम मुराद, पर हर कार के दाम मुराद दे, यानी कहते जाप के चलता इखलास सर देंगे कि बिजनेस के इखलास, ड्राइविंग के इखलास सर देंगे सही न कभी ख्याल से न कोई एक्सीडेंट पड़े करे सही अजमुन शेख से बड़ी एक डोल के लगे ना साहब में इखलास कर लगे कि क्या चारा फन न बन गई अब यार तो कोई नहीं की सही ना अल्लामा देर अजीबा शेर वेले कि खुलूस फन है दलील कमाल साहिब फन, खुलूस फन है दलील कमाल साहिब फन, मकाम मर्ग वही है जहां खुलूस नहीं। वही द फन फन सर खुलूस दाद साहिब फन द कमाल दलील है, दाद साहिब फन द कमाल दलील है। मंगो कि हर फन की गुदरी चीजें अहम दी। नंबर 1 कॉम्पिटेंसी, सच है कॉम्पिटेंसी, और नंबर 2 प्रोफेशनलिज्म, सच है प्रोफेशनलिज्म, और नंबर 3 सिंसियरिटी। सीधा पते ड्रिल तरीको दादरे वाला होता है अप्लाई बस आकार वैसे ही और कपदे की यौन कंडेम्शन बस गड़ा रहता था सही फैसला खाना डरे कीमती खबरें नहीं, कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनलिज्म, सिंसियरिटी। लेकिन बाद औकात ये सड़ी कॉम्पिटेंट होंगी, प्रोफेशनल होंगी, और सिंसियरिटी कचनी न मोटर बदला बेड़ा करके सही दूरा कारो के पैदा की 10 रुपये और 200 लगे देखिए सड़ी के खिलाफ इसका पर सारा सही अगर ग्रीडी में अच्छे ग्रीडी में और बाद औकात दासी सड़ी के इखलास गिर गई और प्रोफेशनल नहीं इखलास धागा बदला बेड़ा करके हाँ सही अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट करने वक्त नजरे वाला क्यों ना पची बुनियादी जरूरत थी आना लमू शेख से यो वाकया हुआ था अन वे तसो वे देर तसो बेर मैं वर्त मेलू आयो सही उर्दू की वर्त रीच सही न जगह मेलू या ये सही वे दचा तरह दोस्ती करवा सर और हम मुखलिस दोस्त हो अगर सर हर जाए वो दिफा वाला बोला नागोर ते औरत पलार द्वारा रवानो नागोर ते से उन्हें लांड लगू दिखेगम मां लगा आराम को अब तनासिया ले मचान दी मैं मचान मचान माना छड़ा कि खूब लगा लगाने की न देवर तनास न दे की यो मचरा गए सो यो मचरा ने तो मकबाने की ना दे दो तक पंज वाला वालो तो मच तबीयत दाल के कम जाने उशाड़ी आगा तो बेरा आदमी पद्रेन तो मरा के पद्रेन कर रहा है न बदला को सवार ला मतलब सुरक्षा दादा है वो ना खाली द्वार कर गिरा उसकी वर सरा नो उसके खिलाफ समझ के दे रो प्रोफेशनलिज्म होता ना लयनाल अल्लाह दुखुमुआ नरसीगी अल्लाह ताला तवखिर दे वला दिमाउहा नविने दे वला की यनालो तकवा मिनकुम, लेकिन रसीगी अल्लाह ताला ता तकवा व इखलास मिनकुम दता सो तरफ ना कज़ालिका दारंगे सखर हालकुम अल्लाह ताला मुसखर करे दे सब्ज करे दे दा बनावर ताज पारा ले तो कब्बिरुल्लाह चे तासो याद के अल्लाह ताला अजमत हो गई तकदीर हो गई अलामादा कुम पा तरीका बाने अल्लाह ताला ता हिदायत दर करे दे वो बशर मोहसिनीन और बशारत वर्का एहसान को उनको था वो एहसान दो किस्म दे यह एहसान दे मखलूक सरा यह एहसान दे खालिक सरा यह एहसान दे मखलूक सरा यह एहसान दे अल्लाह सरा एहसान मखलूक सरा दा दे कि दखल हक न सशे चाहता वर्गी यो खुदा ची सड़ी हक वर्गी अगे तादल हुई है तो समझ अगे तादल हुई ना दागा हक न दे स्ताशी दे खावर तो मुख्ताज दे देता एहसान दा एहसान दे मखलूक सरा और यह एहसान दे खालिक सरा अंताबुद अल्लाह का अन्नका तराहो
چې د خدای بندگی کې نو چې داسې وکړي لکه چې ته خدای وینې، لکه چې ته خدای وینې. نو زمونږ چې دا های وی پټرول والا وینو په فری وی باندې ها بیا ډرایوینګ څنګه کو اکارډینګ ټو رولز، څنګه کو اکارډینګ ټو رولز. رائټ سایډ تم شیشه کې ګورو، لیفټ سایډ تم شیشه کې ګورو چې مو چک کوي ډار باندې صحیح، هغه چې شیشه کې ګورو صحیح، او بروکن لاین تم ګورو، ان بروکن لاین تم ګورو، ډبل یلو لاین تم ګورو صحیح. یعنی هر شی باندې اوس چې الله تعالی ویني معنا دا ده چې دومره پراپر طریقې سره رولز فالو کوي لکه څنګه چې سړی د های وی پټرول ویني او څنګه پراپر طریقې سره رولز فالو کوي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کته نه ویني نو چې کم از کم دا عقیده خو دې برابر وي چې الله تعالی موجود دی. نو دې ته وایي احسان خالق سره، دې ته وایي احسان خالق. او احسان خالق سره معنا دا ده چې د الله تعالی بندگی دا په اعلی طریقه باندې کوي، د الله بندگی دا په شایسته طریقه باندې کوي، دا احسان د خالق سره. وبشر المحسنین، او بشارت ورکا محسنانو ته. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نحل غالباً کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالی حکم کوي د عدل او د احسان، د عدل او د احسان. نبی فرمایلی چې عدل د مخلوق حق نه وال بلکې هغه ته حق ورکول. د عدل معنا سره مخلوق ته هغه حق ورکول، او احسان خالق ته هغه حق ورکول. دا ټول کنه آسان. عدل مخلوق ته هغه حق ورکول، او احسان الله ته هغه حق ورکول. او بیا عدل مخلوق سره دا دوه قسمه. عدل مخلوق سره دا څه دوه قسمه. یو ته وایي معاشرتی عدل، صحیح ورته معاشر، او بل ته وایي قانوني عدل. یو ته وایي عدل معاشرتی، سماجی عدل ورته وایي، یا اجتماعي عدل ورته وایي، او دویم ته وایي قانوني عدل. هر چې اجتماعي یا معاشرتی عدل دی دا د هر انډیویډوال ذمہ داری ده. هر چا ذمہ داری ده، د هر انډیویډوال ذمہ داری ده. او هر چې قانوني عدل دی هغه د جج ذمہ داری ده. هر چې قانوني عدل دی، قانوني انصاف څوک ورکوي؟ جج ورکوي، قاضي ورکوي. خو هر چې معاشرتي عدل دی دا او تاسو دواړه پکې مکلف دي چې د حق ته ماته صحیح. خو حق فلا نسب دا د عدل خلاف دی، دا ظلم دی. یعنی دې باب کې د ایمان تقاضا راځي، د انسانیت تقاضا راځي چې څو وخت د حق ما باندې ډیوټي چې هغه وخت ورته ورکړم چې دا والا. دې ته وایي عدل اجتماعي. صحیح ورته عدل اجتماعي، اجتماعي معنا د معاشري عدل، سوشل جسټس. هغه بل ته وایي لیګل جسټس، بل ته وایي لیګل جسټس، دې ته وایي سوشل جسټس. نو اسماء وایي چې عدل مخلوق ته دا حق ورکول، او احسان خالق ته دا حق ورکول. او دا دواړه دا کمپوننټس دي تقوا. بس دا دواړه د خپل سړي ته متقی دي شي. متقی چاته ویل شي چې مخلوق ته دا غي حق ورکي او خالق ته دا حق. نه د مخلوق حق وای نه د خدای حق وای. نو دا دوه سړي دا کمپوننټس دي، کانستیټیوئنټ دي تقوا. بس تقوا ډېر آسان ده. مخلوق ته دا غي حق ورکول، ها تفصیلات ډېر مشکل دي. هي الفاظ په اعتبار باندې ډېر آسان ده. مخلوق ته دا غي حق ورکول، خالق ته دا حق ورکول. نه د مخلوق حق وای نه د خالق حق وای. ان الله يدافع عن الذين يقينا الله تعالی بدفاع کوي دا کسانو چې ایمان راوړل. ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نخخي كل خوان، هر خیانت کوونکې، کفور او هر disobedient. کفور معنی disobedient. اذن للذین یقاتلون، دا آیت نمبر 39 دی. دا د جهاد په باب کې رکوع لړمبنه حکم دی. قرآن کریم کې لړمبنه آیت کې جهاد په حواله نازل شوی دی، هغه دا دی. لکه دا سورہ حج دا مکی دی. سورہ حج دی مکی دی. نو مفسرین وایي چې دا آیت پکې مدني دی. دا آیت پکې سره دا پکې مدني دی، د هجرت نه بعد نازل شوی. ځکه چې الله تعالی
پکې ذکر هم کړی چې اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله غلا چې دې سره زیاتې شوه دی یوا الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق د کورونه استل شوی دي بغیر د ریزن نه د پراپرټی نه به دخل شوی دي بغیر د ریزن نه د هوم لند نه استل شوی دي بغیر د ریزن نه نو دا کله استل شوی چې مدینه منوره ته لاړ صحیح نو دا جهاد په حواله لومبنه آیت اذن للذین یقاتلون حکم کړی شوی دی یا اجازت ورکړی شوی دی هغه کسان ته یقاتلون چې هغه سره فایټ کول شي چې هغه سره فایټ کول یعنی معنا دا ده چې they haven't started it yes but fight has been imposed upon them دای جنگ نه شروع کړي په دای باندې جنگ مسلط کړی شوی په دای باندې جنگ نو دا ریزنبل خبره ده چې اوس یو ګروپ په بل ګروپ باندې جنگ مسلط کی هغه ورته سوې شي ویلکم خیر راغلی په کوم طرف موشتل غواړي په دې رائټ په دې لیفټ صحیح د شاغاړي په مخ غواړي صحیح ازغولې مې په سګندې پاتې شوم بل بیا وی بخي افغاني کوله ولا د دې څه توکستا صحیح خو چې څنګه ترې باندې پته ولګي چې بای ته کومه باندې مسلط نه دی بس خپل شعر او چت ډیفنس کوي کوونه دی صحیح نو الله تعالی فرمایي چې دې مسلمانانو ته اجازه ورکړې شوې ده ځکه دوی سره زیاتې شوې ده نمبر 1 نمبر 2 دای باندې فایټ امپوز کړی شوی دای باندې جنگ تحمیل شوی وذین للذین اجازت ورکړی شوی دی کسان ته یقاتلون چې هغه سره قتال او فایټ کول شي بانهم ظلموا د دې وجه چې دوی سره زیاتې شوی دي او د مظلوم دا حق دی چې ظالم دفع کړي نو مظلوم دا حق دی دنیا کې مسلم حق دی چې دې بر ظلم سکے دفاع دا وګوره دفاع د ظلم د غلطولي کا انسان ما چې دا ظلم د پکول دا حق نه دی دا ډیوټي شریعت دی دا ظلم د پکول څه دی دیو جن پیغمبر اسلام فرمایي چې من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون عرضه فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید د چا په مال باندې اٹیک وشو هغه د مال دفاع کولا او په دې کې قتل شوی شهید دی د چا په عزت باندې اٹیک وشو او هغه د خپل عزت ډیفنس کو او دې کې قتل شو دی شهید دی ومن قتل دون دمه فهو شهید یو سړی دا په ژوند باندې اٹیک وشو چې امړو او د خپل دفاع کولا او په دې کې قتل شو دی شهید دی او شهید چاته ویل شي چې هغه یو فریضه ده ولا شهید څوک فریضه را کوم پته ولګی دا چې دا دفاع او ډیفنس دا فریضه ده دا رائټ نه دی دا ډیوټي ده د دې وجه کوم سره یا کوم ګروپ یا کوم قوم د دفاع د فریضه ادا نه کوي ته سزا ورکړي اې دا نه ویل چې موږ حقونه موږ نه اغستنه نه است حق ته دا ډیوټي و دا حق نو دا څه شو دا فریضه و دا فریضه کې کوتاهی کړی دا یو وډ بی پنشډ not only here in this world دی دنیا کې به کم سزا ملاویږي او هغه سزا دای چې الله تعالی د غیر پلاس کو ورکی غیر په مسلط شي څوک مسلط شي صحیح ده کنه چې بل خان زموږ استاد تجربه ده چې کې ډیفنس نه کې نو بس اغیار باندې مسلط او چې اغیار در باندې مسلط شي نو دې کو ګوره ستا کور به استاد ستا ازمکا ستا مال ستا عزت ستا اللہ اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دو واقعے ذکر کری دی مخ کے ان جملہ ضرور واقعے سکا دو واقعے ذکر کری دی یہ وہ ذکر کری دا آدم علیہ السلام دے دو زامن دا قابیل اور دا حابیل اور ہم پاگے صورت کے دوے میں ذکر کرے سورہ مائدہ کے واقعہ دا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ وہ انڈیویجول اور قوم دعا در تخیم چاہ دا دفاع فریضہ ادا کرے نہ دا انجام سو نو حابیل هغه د ډیفنس فریضه ادا نکړه د خپل ځان نه خلاص شو فریضه دفاع ادا نکړه خپل ډیفنس نه وکړه نو ځوان نه خلاص شو او بنی اسرائیل هغه خپل ډیفنس نه وکړه خپل حکومت نه خلاص شو د خپل وطن نه خلاص شو یې سره کنه ای څوک ایو سره ذلیل او چې کله بیا واپس شو ډیفنس ته نو بیا کنټرول کړ خپل علاقه
بدون مرشي مزاحم شهيد د شهیدانو په بل قسمونه دي خو زموږ اوس دلته ټاپک د ډیفنس پر دی نو ډیفنس کې چې څوک مړ شو نو په حق کې سړی مړ شي نه شهید کیږي نه په فریضه کې سړی مړ شي هله شهید کیږي نو پته ولګېده چې ډیفنس د حق نه دی ډیفنس دا ډیوټي ده د فریضه نو ډیوټي کې به کوتاهي نه کوي که فرد هم به نه کوي که قوم هم به نه کوي که حکومت هم به نه کوي ډیفنس تاسو فریضه ده عام خلق ورته ډیفنس رائټ دی عام پولیټیکل ساينس کې ورته څه چې ډیفنس رائټ دی موږ نه شریعت کې ډیفنس رائټ نه دی شریعت کې ډیفنس ډیوټي ده فریضه ده صحیح خبره ده خبره حل بس دا یو خبره چې موږ راشي ټول مسلې ورسره حل شي نو یو خبره ته علت معلوم شو چې ډیفنس دا فریضه ده لہذا دا متعلقه قوم جنگ دا باعث ثواب ہے تو متعلقه قوم جنگ چې ډیفنس کې لګیا دي او ایمان مالکان دي دا څه دي دا باعث ثواب دی اوس دا ډیفنس کم ځای لازم دی نو لوان دی آیت کې وګورئ چودین للذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده کسان ته یقاتلون ذکر دته وایي فعل مضارع مجهول فعل مضارع مجهول مونږ انګریزي کې ورته پیسې وایي صحیح نو اردو کې به ترجمه کیږي اجازت دے دی گئی ہے ان کو جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے چا سره جنگ کول شي نو پته ولګیږي چې څو جنگ کوي نه چا سره چې جنگ پته ولګیږي شروع د بری غالي شي مسلط کړي وذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ذوجی چې دې سره زیاتې شوې ده وان الله او دا خبر ده چې الله تعالی غلا نصرهم په امداد دوی باندې لقدیر یقینا قدرت لرونکي دي اوس دا کوم خلق دي چې زیاتې ورسره شوي الذين دعا خلق دي اخرجوا من ديارهم چې دې استشوي د کورونو دوینا بغیر حق بلا وجه بغیر حق بلا وجه بسبب بغیر حق بلا ہاں مخالف سره سبب موجود دی سو کی دشمن دی غوی نه بلا وجه نه دی وای چې مونږه لارډ الله تعالی دی نو دا مونږه چې دغه خسته ترتیبونه جوړی دا څه دیګه الله تعالی مې دې خبرې ته جوړیږي چې دوی د وطن نه زکاو وستې شو زیاتې ور سره زکاو شو چې دوی د الله نه علاوه بل چا ته لارډ نه وای د الله نه علاوه بل چا ته رب نه وای د الله نه علاوه بل چا نه حکمران ته رب وای نه مالدار ته رب وای نه زورور ته رب وای نه تیګي ته رب وای نه انور ته رب وای نه سپوږمۍ ته رب وای یوازې الله دا دوی جوړ دی الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق چوستل شوی د کور دوی نه به حق بلا وجه الا ان يقولوا مگر صرف د دې وجه چې دوی وی ربنا الله چې رب زمونږ الله تعالی دی چې رب زمونږ الله تعالی وایي دا یو وجه وا د وطن نه وستل نو سپتاو لګیدا چې څوک د وطن نه اوستې شي نو تاسو لیکه to recapture the same that is his due right or their due right چې د وطن نه اوستې شي واپس د هغه نیول د هغه due right او ډیوټي دواړه دي دا حق دی دا فریضه ده دا یو مسله سوره بقره پیدا آیت نمبر 190 پیج تمہیں کہتا یوسل نبی پیج نمبر 190 30
वकातिलू फी सबीलिल्लाह, जंग कोई पलार अल्लाह के, अल्लज़ीना कसानु सरा युकातिलूनकुम, चसोक जंग कई तासर नो उस पता लगेगा चसोक तासर जंग के नतले वने जंग को यानी सुख जंग न कई अता पकड़ टोक कराओ नवे मुराद की जंग को अल्लाह ताला का खलील तो ना उज़िन लिल्लज़ीना वकातिलू फी सबीलिल्लाह, जंग कोई पलार अल्लाह की, अल्लज़ीना कसानु सरा युकातिलूनकुम, जिसो जंग कई तासरा वला तातद, उस अल्लाह ताला फरमाई जंग गई कई तासर तासु बदिफा के वही रस्ता ड्यूटी दा और बिया हम आखो बगैर मुस्लिमी यार सोची बेतमीज खलक गई तो मुसलमान है न, अगर चिताबा ने जंग इम्पोज शवे दे, तहमील शवे दे, ताप पर डिफेंस के शुरू करे दे और बिया हम यू आर सब्जेक्टेड टू सर्टन कंडीशंस, तारा पारोसम सु रूल्स दी, स कवायद और जवाबित की, अगर रूल और कवायद और जवाबित पर पामाले ना, वला तातदो ज़्यादे बन कवई, वला तातदो ज़्यादे में पैगंबर अलैहि सलाम बरदी ज़्यादी पर हवाला बाने चेकल बे लश्कर अस्कर अगर बे लाज कर और मार्क पे कर न यो बयान में वर्त को सबे को यो बयान में वर्त को उबे फरमाइल अला ला तक़्तुलू वलीदन वला फानियन, खबरदार माशूम मरने गए, खबरदार बूढ़ा सड़े मरने गए, वला इमरातन, खबरदार खज़ा मरने गई। सही। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए वलल मुल्तज़िम बिसूमअतिही, मजहबी सड़े कि जंग के इन्वॉल्व न दे, काफिर भाई नहीं इंदवानो मजहबी सड़े भाई, दी ईसायानो मजहबी सड़े भाई, दी यहूदो मजहबी सड़े भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए आगे गोरे मर्द की। सही। वे फरमाए वला तक़तउल अशजार, वने वला बिला सबब काट न कही अफसाद दे, वला तुहर्रिक ज़ुरूर, वो फसलुन फसल वाई फसल वो फसलुन वला ओरवाना चो, वला तक़तुल मवाशी, सारवी वाला मरना न कही, मवाशी वाला मरना न कही, मवाशी वाला मरना न कही। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए वला तुगीरू, लूट मार मकोई, चूरा चपावल मकोई, चूरा चपावल मकोई, शाबे राउंड के समान अल्लाह शाबाश सारे मसा पूरा लूट। हुजूर अलैहिस्सलाम को ला तुगीरू, ला कर मकोई। सही। और वे फरमाए कि मैदान जंग की यो सड़े सरेंडर से यो अदना सिपाही था, यो अदना अस्कर था, क्या था यानी मुकाबिल दुश्मन दुई जनरल ने और यो अदना अस्कर था तस्लीम शो, यानी पल टोपा के ओवर दो शिव कर दो टोपा के ओवर दो। पैगंबर अलैहि सलाम फरमाए न सिर्फ दा कि अस्कर नशी मड़ोले कमड़ई खुदा में तपोस की थे। सही। बल्कि चाहो वाला शेल्टर वर्क न तो मुसलमाना द फोस्टर जनरल उनका शेल्टर डिमालिश को लशी द अदना अस्कर शेल्टर अगर डिमालिश को लशी अगर बाउंड दे अगर सकई अरे तो रिस्पेक्ट करते अगर अनर कई सब कई अगर अनर कई अदानिश वेले शिवेदा अदना सिपाही दे सोल्जर अगर तो सहायक दे चार शेल्टर वर्क ना स्तर जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तास वर्ता है लुई द्रस्तीस ले वर्ता अफगानिस्तान का लुई द्रस्तीस नो लुई द्रस्तीस अगम निशी वेले छे अस्कर ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वयुजीरु अलैहिम अदनाहुम वयुजीरु अलैहिम द दुई अदना सिपाही के कम शेल्टर और प्रोटेक्शन वर्क। सही। नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए द बाइंडिंग द टोटल मुस्लिम रियासत वाले न जनरल और न खलीफा इस वक्त अगर नलिफाइड कॉलेज। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कच्चा मैदान जंग के कलिमा वेला बस आप शेल्टर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि वो अहम वाक़या था वो वाक़ई कोई हवा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चकरा ज़कात मानिहीन पसी हज़रत अबू बकर लेगो इनकार करे ज़कात दादा गए ना न दस्तूर दिन ने इनकार कोल यार दिन दिए वैसी ने इनकार कोल द्वारा कुफर दे लेकिन द्वारा कुफर दे न खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेगो दागी मुशर क्यों मालिक इब्न नुवैरा नगा चकला खालिद सर फेस टू फेस
په میدان کې صحیح. اوس خالد سره جنگ کول هم د زړه ګردې خبره وه صحیح. خالد مخې ته راتلل دا ډېر مشکل کار. حضرت خالد رضی الله تعالی چې کله وفات کېدل ژړل څه کړ کسان ورته ناستو حمص کې کوم ځای کې حمص کې په سیریا کې نو خلک ورته حضرت ته ولې ژاړې دا پاره پته نشته سوره فرشتي په لګونو فرشتي په ستا استقبال ته ولاړې ځکه تا خو د پیغمبر زمانه کې د ابوبکر زمانه کې د عمر زمانه کې رضوان الله علیهم اجمعین مالکی دي سر کړی دین لپاره صحیح. دین دشمنان تا نه په لرزو قیصر روم بستا د نامې نه لري سیزر ابو خالد د نامې نه لري صحیح. نو ورته ته ولې ژاړې مرګ بنا مرګ باندې خو نه په امام همیشه چې کله ایمان راوړو نو ایزام همیشه په فرنٹ لاین کې جنگېدل. کوم ځای جنگېدل؟ فرنٹ لاین کې. او په دې توقع جنگېدل چې شهادت ورته خدای نصیب کړي. نو ودا په کټ باندې پروت ممبرې کې نه سمبال دي. زه ژاړم په دې چې زما دغه ارزو او تمنا ولې پوره نشو. او محدثینو هغه پکې خبر اوري کړه ای وای چې خالد د دومره تمنا وا نو ولې پوره نشو. ځکه پیغمبر ولله سیف الله لقب ورکړو چې دا خدای پوره ده. نو کله میدان جنگ کې الله تعالی د پیغمبر الفاظ انر کوي چې دا پوره کې میدان کې مړ شو. نو کافرانو قاسم شیطانان دي ای وسوره مسخره او پروپاګاندا کوي مونږ نن د خدای پوره ماته کړه مونږ نن څوک د خدای پوره ماته کړه. حالانکه خالد رضی الله تعالی عنہ د مرګ وخت کې دا کسانو ته وایي وې زما دا بیت وګورئ کله دې بیت باندې تاسو یو دومره گزار او زخم صحیح کړ ما چې شاک وګور نه ده ما چې میدان کې شاکر نه ده او دا فرنٹ ته وګورئ که زما د بدن په فرنٹ کې د دوه غوتو عمر پلن ځای تاسو بغیر د زخم وکړه چې څنګه غشي لګېدلې نو تور لګېدلې نه چاړه لګېدلې نه برچی لګېدلې نه خنجر لګېدلې صحیح. زما د نامې نه والے تر دې نه خړې پورې د ټول بدن کې دوه غوتې ځای سم نشته سورہ دوه غوتې ځای او ودري اتیا جنگونو کې زه فرنٹ لاین کې څنګه د مرګ باندې فتح چې دا مرګ سمل نه دی. نو تاسو ته خیم ان شاء الله بل ورځ چې څلور اسباب دي د مسلمان لپاره د جهاد کولو. څو اسباب دي؟ څلور اسباب په قران کریم کې پنځم نشته صحیح. او بیا څلورم all together ایک یو دی. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جمله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصلاه وضعنا على النهار فالله خير حافظا وهو ارحم